أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. دانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 44 45 46 47 سلور آیاتونه چې نو به ویلې کیږي. اوس ذکر طوفان نوح سے نو هغه راغللو تاریخ کې روایتونو کې چې نو هغه لیکلي دي چې دا په 10 رجب باندې نو هغه شروع شوی ولو او 10 محرم پورې نو هغه شپږ میاشتې چې نو هغه چلیدلو. بیا شپږ میاشتې بعد چې کله دغه نو هغه دریا دغه اوبا او باران چې نو الله پاک وردولو نو الله جل جلاله حکم وکړو قیل یا ارض ابلعی ماءک ایز مکی خپل اوبه ځان ته راکاږه و یا سماء اقلعی او ای اسمان تو خپل اوبه بندې که و غیض الماء الله وایي چې نو اوبه کمې شولې وقضی الامر او د الله حکم د عذاب چې نو هغه پوره شو هغه تکمیل ته ورسېدلو. واستوت علی الجودی او د نوح علیه السلام کشتۍ هغه په جودي غر باندې وردېدله. وقیل بعدا للقوم الظالمین او ویلې شول چې لرېوالی هلاکت دی د هغه قوم دپاره چې هغه ظالمان دي. اوس دې کې چې وکتلی شو نو الله رب العزت وایي ای ځمکې ذویل عقولو په درجه باندې چې دی نو هغې راوستې ده او ظاهر کې مونږ ته ځمکې او اسمان دا بې حسه شي ښکاري مونږ ته په دې کې څه حیات څه ژوند چې دی نو هغه په نظر نه راځي. نو دې نه دا معلومه شوله چې هر یو شیز دې کې دی نو حیات او ژوند چې دی نو هغه شته خو د بعضې شیزونو حیات او ژوند د هغه دومره تیز وي چې د هغې ادراک هر سړی کولی شي هغه هر سړی محسوسولی شي او د بعضې شیزونو حیات او ژوند هغه دومره لطیف وي او خفیف وي چې د هغې ادراک او د هغه هر سړی چې دی نو هغه نه منتلی شي. ځکه قرآن آیات هم په دې باندې دال دی وان من شیء الا یسبح بحمده داسې یو شی هم نشته چې د هغه د الله رب العزت چې نو هغه تسبیح نه وي خو صرف دومره قدر فرق دی چې د بعضې شي ادراک هغه انسان کولی شي او د بعضې شیزونو ادراک هغه انسان نشي کولی. نو دا ما او تا ته چې کم ځمکه او کم اسمان دا موږ ته بېجان ښکاري او دا موږ ته جمادات چې نو هغه ښکاري موږ وایي په دې کې څه ساو دانش دی. نو یاد ساتئ دا هم په دې کې ساش دی روح پکې شته دې کې حیات چې دی نو هغه ادراک دا پکې شته خو زما او ستا چې دی نو هغه د احساس او د هغې چې نو هغه د محسوس کولو نه چې نو هغه بالاتر دی. همدغه وجه ده حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي چې په ورځ د قیامت باندې الله جل جلاله بزمکې د چې دی نو هغه وی قرآن کې هم چې نو صورت زلزال چې دی په هغې کې هم دی چې په کومه ورځ باندې د ځمکه خپل خبرونه چې دی نو هغه بیان کړي نو د ځمکه به الله ته ګواه شي یا الله دې کس په پلان کې ټایم په پلان کې ځای په پلان کې وخت چې نو هغه په ما باندې دا ګناه کړی نو چې دې کې احساس نه وي
او ادراک پکې نه وي حیات پکې نه وي نو څنګه به دا نوٹ کول نو معلومه دا شوله چې ازمکه دیوال ګټه هر یو شی په دې کې حیات او ژوند چې دی نو هغه شته نو چېرته سړی په دې باندې مغروره نشي الله دې نه کړي چې زه چې نو هغه په دې ځای کې دا ګناه کوم ځکه دلته چې نو هغه څوک شته نه دا خوشي کند ده دا خوشي غر دی دا خوشي پارک دی دا خوشي چې نو د سین غاړه ده نه هر ځای دغه ځای کې هغه کې حیات موجود دی او دا ودغه انسان دا کوي نو ځکه الله د هغې د چې نو هغه ذویل القول یاسر چې نو خطاب ورته وکړلو ازمکې اومچنه نو الله پاک کله وغواړي د قسمک واغه او به یو دم ځان ته چې نو هغه راخ کو د لیکمې شولې یو هغه وبوي چې داغه د غرونو نه هم چې نو هغه 15 غزه یا چې نو سلويخ غزه د غرون د پاسه چې نو هغه اخته دی او یا هغه وخت چې د الله حکم وشولو او ټوله او بزمکه چې نو هغه راخ کو د ختم شول بعض روایتونو کې چې نو هغه لګل چې په دغه وخت کې دنګ غرونه ول دا وی هر یو وی چې ما باندې به کشته ور دیږي ځکه چې وبو وشي کې ټول نمخ کې به زخ کارم بل وی زو جودي غرس نه نو هغه چې زخه د ټولو نه چت یم په دغه آس پاس پغرونو کې نو چرته زو چرته د نوح علی السلام کشته نو وی چې هغه کله د عاجزي وکړه الله پاک ته عاجزي خوښه شونه نو کشته راوسته پاور ده جودي غر نو دا د عراق موصل نو مخار سره چې نو هغه خواته الته د هغې سره دا لګېدلي او دا ډېر شي غرونه په دغه یو سلسله باندې هغه ارمینا ته پورې چې نو هغه تللی دي نو دغه ښار کې چې نو هغه دغه غر دی د دې سره چې نو هغه کشتۍ راله او وردېده نو کله چې کشتۍ راله نو د کشتۍ د وردېدلو نه وروستو حضرت نوح علیه السلام چې نو هغه کارغه ولېږلو او یې تو لاړ شه د ځمکې حالات خبر راوړه چې اوبه چې نو هغه وچې شوي دي او که نه دي وچې شوي نو کله چې نو هغه دغه کارغه لاړلو نو چې دی کله لاړو نو دی هلته په مردار په خوراک باندې نو هغه په لیتۍ باندې شر شول نو د هغه خوړل او د نوح علیه السلام خبره چې نو هغه دیره شو نو بیا نوح علیه السلام چې نو هغه کوترې ته وویلو نو کوتره چې نو هغه لاړه د هغې تفتیش دپاره چې اوبه به کم ځای کې راشي نو هغه هلته یو ځای کې کېناسته او د خونه چې نو هغه یو پاڼه وشکوله د هغې په خاښونو کې راوړل مخو کې راوړله او پنجې چې دی نو هغې د خټو څښاوې نو نوح علیه السلام ته پته ولګېده چې دغه ځای کې اوبه چې نو هغه جذب شوي راښکودلی شوي دي او بس خټه چې دی نو هغه پاتې ده نو نوح علیه السلام چې نو هغه کارغه ته اق وخت نه ومې چې غول خوراک چې نو هغه پلیتي دې سر شه نو ځکه دی چې نو هغه وخت نه پلیتي هم خوري او دویم چې نو هغه د ده کې چې تا چې چېرته هم ستا یره ختم نشي نو تاسو وګورئ کارغه نه خلک چې نو هغه سل ګرځه لري چې نو هغه روانې خو دی د یرې چې نو هغه تښتي او کوترې ته د مانوس کېدو چې نو هغه دعا وکړه نو هغه د خلکو خپو کې د خلکو کورونو کې خلکو لاسونو کې چې نو هغه کینی او پاسیم بهرحال نو کشتۍ چې نو هغه په هغه ځای باندې وردېدله وقیل بعدا لقوم ظالمین ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي نو مخکې چې نو هغه څنګه تیر شول چې نوح علیه السلام د طوفان د شروع کېدلو نه مخکې خپل زوی کنعان ته وی چې راځه زمونږ معیت زمونږ صحبت اختیار کړه ایمان راوړه تو به د الله د عذاب نه چې نو هغه خلاص شي نو د هغه ایمان را نه وړو او آلته نوح علیه السلام ته الله پاک سره وعده کړی چې زه به تعالی او ستا اهل چې نو هغه نجات در کوم نو نوح علیه السلام چې الله ستا خو زما سره وعده وه نو کنعان خو هم زما زوی دی دا خو زما د اولاد دی نو تاسو خو دوی له نجات چې نو هغه ورنه کو نو الله رب العزت ورته وی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین الله ستا وعده چې نو هغه حق او سچ ده او بېشکه ته چې نو احکم الحاکمین ذات دی قال یا نوح انه ليس من اهلك اے نوح علیہ السلام ستا زوی چې نو هغه ستا د اهل نه دی نو اوس دې ځای نه کې نو هغه د اهل نه څنګه نه دی نو بعضې حضرات چې نو ذکر کړی خو دا قول سراسر چې نو هغه باطل دی د دغه چې سره اعتبار نشتی هغه وایي چې دا د نوح علیه السلام نه نو الیاذ بالله نوح علیه السلام ته پته نه وه خو ما تاسو ته ووایي دا قول سراسر باطل دی ځکه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه اثر دی چې د پیغمبر بیبي کافره کېدی شي خو بدکرداره چې نو هغه نشي کېدلی پیغمبر بیبي کافره کېدلی شي خو بد کردار چې نو هغه نشي کېدی او قرآن هم په دې خبره باندې چې نو هغه ګواه دی الطیبات للطیبین نو الله رب العزت وایي چې پاکې ښځې دا د پاکو سړو دپاره خبیثې ښځې دا د خبیثو سړو دپاره چې نو هغه دی او د الله پیغمبران نه چې نو هغه ظاهر او باطن باندې چې نو هغه ځان څوک
پاک چې دی نو هغه نشتی. نو چې کله نشته نو د پیغمبر بیبي چې دی نو هغه بد کردار نشي کېدلی. انه لیس من اهلک، نو بیا د دې نو هغه څه مقصد شولو، نو انه لیس من اهلک ای علی طریقک، د ستا په هغه لار او نهج باندې نه دی روان چې کوم ستا لار د الله رب العزت وحدانیت دی اختیار کړی دی، د الله په ذات دی ایمان دی مسلمان، نو د ستا سره دقه نه دی. نو دې نه معلومه وشوله چې د پیغمبر اصل اهل څوک کېدی شي. نو یو چې نو هغه خونی رشته ده، نسبی رشته ده، او یو چې نو هغه روحاني رشته ده. نو اصل د مدار چې نو هغه د روحاني رشته دی، نه چې نو هغه د خونی رشته. خونی رشته باندې یو ځای کېدل، په دې باندې چې نو د ډله پرا او جنگ او وغیره دا کول، دا چې نو هغه عصبیت دی او دا علامت د جاهلیت دی. او په دینی رشته باندې یو ځای کېدل، دا چې نو هغه رونه دي، دی چې نو هغه یو خلق دی. انما المؤمنون اخوه، ټول مسلمانان په آپس کې رونه چې نو هغه دي، او دا کېږي د ایمان په مدار سره. د دې نو هغه مشکات شریف چې نو هغه کتاب الایمان والقدر، په هغې کې نو هغه روایت ذکر کړی، د هغې مفهوم دا دی. شپږ قسم کسان داسې دي چې الله رب العزت په هغوی باندې په خپله هم لعنت، د الله پیغمبر په خپله لعنت وایي. اوس چې د الله پیغمبر په لعنت ویلی دی، دا به څومره چې نو هغه خطرناک وي. نو یو انسان په هغې کې دا دی چې د هغه د الله رب العزت په تقدیر باندې یقین چې نو هغه نه ساتي، نو د الله پیغمبر په هغه باندې لعنت وي. یو انسان هغه دی چې یو سړی هغه ذلیله وي او دی راواخلي د هغه د عزت په ځای باندې کښېنوي، او عزتمند سړی چې دی نو هغې ځای نه لرې کړي او په هغه ځای باندې چې دی نو هغه څه وکړي، ذلیل کس کښېنوي. یعنې صاحب عزت لره چې دی نو هغه ذلیله کړي او صاحب ذلت لره چې نو هغه عزت ورکړي. الله پیغمبر چې نو هغه وایي زه پې لعنت ویم په دا سړی. او درېیم چې نو هغه کس ذکر کړی، کم سړی چې د الله رب العزت په احکام د الله په کتاب کې چې نو هغه تغیر کوي. او څلورم چې نو هغه کس دی چې د حضور چې نو هغه نسبی دی، مونږ چې ورته میا او سید وایو، چې د میا او سید دی، او د هغې باوجود د الله د پیغمبر چې نو هغه په نقش قدم باندې نه چلیږي. نو د الله پیغمبر ورته بیا په خپله چې نو هغه بددعا کړې او لعنت کړی. الله دې موږ دغې نه وساتي. نو ځکه الله وی انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، او حدیث مبارکه کې هم راځي، الله پیغمبر فرمایي د هغې مفهوم چې نو دا دی، کل تقی نقی فهو اهلی، هر نیک سړی دا زما چې نو هغه اهل دی. برابر خبر ده که دا سندی دی، که دا بلوچی دی، که دا پښتون دی، که دا عرب دی، که دا عجم دی، که دا تور دی او که سپین دی، دا د الله پیغمبر وایي دا زما اهل دی. او که یو سړی دی چې نو هغه د رشتې په اعتبار سره خو دا سړی چې نو هغه بېدینه دی، که دی عرب دی، که دی سید دی، که دی هر څه دی، دا د الله پیغمبر وایي دا زما اهل نه دی. فلا تسألني ما ليس لك به علم، نو دا کومې خبرې چې تا ته پته نه وي نو په هغې باندې ته نو هغه زما نه سوال مه کوه. اوس سوال بیا دا پیدا کېږي چې کله الله رب العزت د دغې نه مخکې هم ویلو چې تو به زما سره چې نو هغه ولا تخاطبني فی الذین ظلموا انهم مغرقون، نو بیا ولې نوح علیه السلام به حیثیت پیغمبر د الله نه چې نو هغه د خپل زوی داسې تپوس کولو، بیا سوال کولو چې خدای ورته لاول هم ویلو چې تو زما سره د دغې کافرو په باره کې نه مخاطب کېږي، او الله وایي دا ستا د الله نه دی. نو نوح علیه السلام بیا ولې د دې چې نو هغه دعا کولو چې الله زما زوی به چې نو هغه دې بچ کړو، ان ابنی من اهلی. نو وایي چې نوح علیه السلام ته پته نه، زه دقیق منافقت ولو د بظاهره باندې چې نو هغه د ایمان اظهار کړو، خو نور د مسلمان چې نو د هغې خبرې وخت چې نو هغه کله په طوفان نوح راتلو نو په هغه وخت کې پته ولګېده. او دویم دا دی چې نوح علیه السلام چې نو هغه دعا په دې نیت کړه چې الله دې زما د اهل نه دی، نو زما د اهل نه دی نو دته ته هم ایمان نصیب کړه چې زما سره دغه کشتۍ کې چې نو هغه بچ شي. نو ځکه نوح علیه السلام څه کړه، دعا کړه انی اعظک ان تکون من الجاهلین، زه تا ته دا نصیحت کوم چې ته د جاهلان نه ناپوه نه چې نو هغه نشي. دې کې معرف القرآن کې چې نو هغه یو بهترینه مسله چې نو هغه ذکر کړي، وایي دې ځای نه د یو مسله چې نو هغه اخذ شوله چې چېرته به هم د مشتبه شیز د په باره کې چې نو هغه سوال نه کړي. مشتبه شیز په باره کې چې نو هغه مشتبه چې کوم شیز وي د دې په باره کې سوال کول چې نو هغه حرام دي. دا د یو شیز چې نو هغه خبره حقیقت د هغې شیز نه مارو او ته د دغې متعلق چې نو هغه سوال کېده وکړي،
اگه بعضی کرته اکثر خلک راشي ای زما دا کار دی ماته چې نو هغه دعا وکړم نو بیا اکثر چې نو هغه مولوي صاحب امیر صاحب دې ته ګوري نه خو کېنو په لپو لپو دعا ورته چې نو هغه شروع کړي نه مخکې خو ته تپوس وکړه دعا چې نو هغه تو څنګه کړي زما کیس روان دی زما مسله روانه ده تو به د کیس او مسله کې چې نو هغه جانب حق کې که آسي نو که تو به جانب حق نه او تو دا کې نو دا ناجیز او حرام دی ځکه د کې نه پته نه لري او چې پته ولګي چې د پناه حق دی او بیا د هغې دپاره چې نو هغه دعا کوي نو دا دعا ناجیز او حرام ده اوس مونږ وګورو ما خو صریح پته راته لګي په ډاګه ډاګه ګلی چې نو هغې نو چې دا سړی په غلطه دی په ناجیز دی په خطا باندې شرط دی او د هغه دپاره مونږ قرآن او قسم هم خورو نو دې څه جایز نه دی قال ربي اني اعوذ بك ان اسلك ما ليس به علم نه د پیغمبر کمال درجه چې نو هغه اطاعت دی چې څنګه ورته پته ولګي نه ډایرکټ چې نو هغه د خپل لغزش الله نه معافي وغوښتله یا الله زستانه چې نو هغه پناه غواړم دا چې زه بیا سوال وکم د داسې خبرې چې ما ته په هغې باندې علم نه و الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين یا الله که تا زما چې نو مغفرت او بخښنه دې ونه کړه رحم دې په ما باندې ونه کړو نو زه به شم چې نو هغه د تاوان مندونکو نه الله دې موږ د آخرت د تاوان نه وساتي وقیل او اویل شولو یا ارض ازمکی ابلعیت نراکا ما اکی خپلی اوبا و یا سماء او ای اسمان اقلعی منکا وغیز الماء او کمشولی اوبا وقضی الامر او پرشولو کار واستوت علی الجودی او وردی دلکشتی پا جودی غربان دی وقیل او اویل شول بودن حلاکت دی للقوم الظالمین د ظالم خلق د پارا ونادى او آواز وکړو نوح علیہ السلام ربه اخپل ربتا فقال پس ویلو هغه ربي ای زما رب ان ابني من اهلي بشک زما زوی زما د اهل نه دی و ان وعدك الحق او بشک استا وعده چې نو رښتینی او حق ده و انت احکم الحاکمین او تو د ټولو نه ښه فیصله کوونکی قال نو ویلو الله پاک یا نوح اے نوح علیہ السلام انه بشک استا زوی لیس من اهلک نه د ستا د کور والا ستا د اهلنا انه عمل غیر صالح بشک د عمل نیک نه د صالح نه دی فلا تسألنی ما لیس لک به علم پس تو سوال مکو زمانه داغه سبب بارکی چې نوی تا ته باغې باندې علم پوها انی اعذک بشک زو نصیحت کوم تا ته ان تکون من الجاهلین چې تو نشي د جاهلانو نه قال نوح علیہ السلام ربی ای زما رب انی بشک زو اعوذ پناه غواړم بک پتا سره ان اسالک دا چې زو سوال کړم د تا نه ما د هغه څه لیس لی به علم چې نشته ما ته په هغې باندې علم پوها و الا تغفر لی وترحمني کچرې بخښنه ونه کړه تا ما ته او رحم دې ونه کړلو په ما اکن من الخاسرین نو زه به شم د نقصان مندونکو نه